أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم محترم حضراتو دی ویډیو کې د عشر باره کې ډېرې لازمي خبرې کوم. ویډیو به لږ شان دی که اوږد وي، تفصیل سره کتل پکار دي، ځکه چې په عشر کې مونږ غلطیانې کوو چې هغه غلطیانې مونږه وباسو. ټول نه اول عشر څه ته ویل کېدی شي او په عشر او په زکات کې فرق څه دی؟ نو عشر معنی ده لسمه حصه، او نصف عشر معنی ده چې دغه لسمه حصه بیا په منځ باندې مونږ نیمه کړو. نو کله چې لسمه حصه په منځ باندې نیمه شي نو هغې نه شلمه حصه جوړه شي. نو عشر 1/10 ته ویل کېدی شي او نصف عشر 1/20 ته ویل کېدی شي. عشر دا د ځمکې زکات ورته هم موږ وایو، لیکن کم زکات چې په سونا، چاندۍ، اموال تجارت کې یا په مال مویشۍ کې وي، ځناورو کې چې کم وي، ګړو، بیزو، چیلو وغیره کې، نو په هغې کې او په دې عشر کې فرق دی. هغې باندې کال تېرېدل شرط دي، او که بل کال موجود و نو بیا د هغې نه زکات ورکول دي، هغه 40% ده. او د هغې دپاره نصاب هم شرط دی، خاص مقدار دی چې هغې ته ورسیږي. او په عشر کې دا شرایط نشته دی، که پیداوار لږ وشو که زیات وشولو، د کال تېرېدل پې هم شرط نشته دی، او یو ځل د پیداوار نه یو ځل دغه عشر ورکول دا پکار دي. اوس د دې د لزوم دپاره شرایط څه دي؟ نو اولنی شرط دا دی چې په مسلمان باندې لازم دي. دویم شرط دا دی چې ځمکه دا عشري ځمکه وي، خراجي نه وي. او زموږ د پاکستان او د هندوستان او د بنګلادیش وغیره ځمکې دا مفتابهي قول دا دی، د علماو فتوا په دې ده چې دا عشري ځمکې دي، دا خراجي ځمکې نه دي. لہذا دا دوه غټ غټ شرطونه دي. او عاقل کېدل د زکات دپاره شرط دی او د عشر دپاره شرط نه دی. یعنی که د مجنون په ملکیت کې ځمکه وي او د هغې نه پیداوار حاصل شي هم به ترې نه عشر وباسي، یا د بالغ کېدل هم د دې دپاره شرط نه دی. یعنی د ماشوم په ملکیت کې ځمکه وي نو د هغې د پیداوار نه به دقه د ځمکې زکات یعنی عشر یا نصف عشر دا ویستلی کېږي. اوس عشر به کله وباسو، نصف عشر به کله وباسو؟ نو که فرض کا د ځمکې په اوبو باندې خرچه راتله نو د هغې نه به نصف عشر یعنی شلمه حصه د غرباو او فقراو حصه ده، د به ترېنه وباسو. او که خرچه پې نه راتله، باراني ځمکه وه یا په نیر باندې اوبه کېدل، چونکې په نیر باندې خو زیاته خرچه نه راځي، یا د سیند د چرته کې ولې راغلی دي لکه څنګه چې زموږ شولګري وغیره دي، نو د دې په اوبو باندې خرچه نه راځي. نو په دقې فصل کې به بیا عشر ورکولی کېږي، یعنی لسمه حصه به په دې کې ورکولی کېږي. بل په عشر کې دا خبره لازمي ده چې څومره پیداوار حاصل شو، که لږ وي او که ډېر وي، د هغې نه به دقه عشر یا نصف عشر ویستل لازم دي. په دې کې لږ او ډېر نشته. که یو من پیداوار وشو د هغې نه به هم زکات ویستلی کېږي. بله لازمي خبره، عشر چې څنګه په دانو وغیره کې یعنی جوارو کې، وربشو کې، په غنمو کې، په شولو کې دی، دغه شان په ترکاریانو کې هم کوم چې سبزیانې دي زموږ په دې کې هم عشر لازمیږي. بله مسله به کې دا ده چې کوم یو فصل 2 ځله 3 ځله کېږي، یعنی یو ځل مونږ اوریبلو، یو ځل مونږ کټ کړلو، دوباره بیا راوختلو، نو چې څومره ځله د دې کټایي کېږي هغومره ځله په دې کې به عشر لازم کېږي. یو ځل کټ شولو، په هغه کټایي کې به عشر ورکړی شي. دویم ځل باندې مونږ لکه مثال په طور باندې شړشم شوله یا پالک شوله، نو چې د دې مونږ کټایي کوو نو عشر به دا ورکولی کېږي. بعضې فصلونه لږ لږ د هغې نه مونږ کټایي کوو، لکه مثال په طور باندې انګور شولو، لږ لږ د هغې نه کټایي کولی کېږي، میوه ترې نه لږ لږ شو کولی کېږي. نو چې څومره دې شو کولی کېږي هغه حساب به کوي، د هغې عشر دا به ادا کېږي. معنی د کل پیداوار عشر ورکول دا لازم دي. بله لازمي خبره چې
کم یو څیز د کم غرض دپاره شوی به هغه مقصودي او په هغه غرضي څیز کې به عشر لازم وي. فصل مونږ د کم غرض دپاره کړی نو په هغه غرض کې به عشر لازم وي. مثال په طور غنم مونږ کوو د دانو دپاره نو په هغه دانو کې به عشر لازم وي. شلتالان مونږ کرو، خوبانۍ الچې مونږ کرو نالو د میوې دپاره نو په هغه میوو کې به عشر لازم وي. د دې په لرګي کې، د دې په بوټو کې، د غنمو په بوسو کې، د جوارو په ټانټو وغیره کې به عشر لازم نه وي. او که فرض که دا څیزونه مونږ د ګیا دپاره وکړله، یعنې غنم مونږ وکرل د ګیا دپاره، نو اوس دا غرض زمونږ ګیا ده، نو بیا به د دې په دې بوسو کې او په دې ګیا کې به عشر وي. یا مونږ د خشاک دپاره څه څه نال کړل، مثال په طور سپیرداد شوله یا لاچیان شوله، نو دا مونږ د خشاک دپاره او د لرګي دپاره کړي، نو غرض زمونږ دغه دی، نو په دغه غرضي څیز کې به بیا عشر لازم وي. د سپیردادو په ډکې کې به عشر لازم وي او دغه شانته کې د لاچیانو په دې ډکو کې به عشر لازم وي. بل چې کوم خودرو بوټي دي په خپل چې کوم راخیږي یا ګیاګانې دي نو په دې کې عشر نشته دی. یا د شپول لپاره مونږ کم بوټي نال کړي نو په دې کې هم عشر یا نصف عشر نشته دی. دغه شان لکه څنګه چې ما عرض وکړلو چې کم څیز مونږ د کم غرض دپاره وکړو نو په هغه غرضي څیز کې به عشر لازم وي. لکه زمونږ په شولګرو کې شوتل کېږي یا زمونږ بعضې پټو کې خط کوي، نو دا د دغې غرض دپاره شوی دی. نو چې څومره د دې کټایي کېږي، څو ځل د دې کټایي کېږي، په هغه مناسبت باندې به د دې عشر ورکولی کېږي. لکه شوتل مونږ یو ځل وریبله نو حساب به وکړي، د هغې عشر به ورکړي. دغه شانته کې دغه خط یا وربشي وغیره څو ځله مونږ ریبو، دا چونکې مونږ د ګیا دپاره یا ټانټې مونږ د ګیا دپاره وکړل. جوار د هغې غرض زمونږ وږي حاصلول او جوار حاصلول نه دي، ټانټې حاصلول دي. نو چې څو ځل مونږ د دې کټایي کوو دی بیا راخیږي، نو په هغې کې په هر ځل باندې به عشر ورکول دا لازم وي. ښه بله مسله، بعضې پټي داسې چې د هغې نیم اوبه خور ده په باران باندې کېږي، نیم اوبه خور د هغې په ټیوبویل وغیره کېږي، معنا په نیم باندې خرچه راځي او په نیم باندې نه راځي، یعنی باران هم کله ډېر کېږي او ټیوبویل ورسره هم دی. نو په هغې کې فتوه دا ده، د علما کرامو قول دا دی چې په نیم فصل کې به 10 حصه ورکړي شي او په نیم فصل کې به بیا 20 حصه ورکړي شي. او که فرض کا داسې نه وي، یعنی په نیمه حصې نه زیات د دې په اوبو باندې خرچه راتلله، مثال په طور په 6 میاشتو کې فصل له رسیږي او 4 میاشتې دا په ټیوبویل باندې اوبه شو، نو په اوبو یې خرچه راغله، نو بیا په دې ټول فصل کې نصف عشر یعنی 20 حصه ورکولی کېږي. او یا په 6 میاشتو کې 4 میاشتې دا په باران باندې اوبه شوله او په دې 2 میاشتو کې دا په ټیوبویل باندې اوبه شوله، نو بیا به په دې کې 10 حصه ورکولی کېږي. بله د عشر مبارک یو ډېره اهمترین او لازمي خبره چې زمونږ پټي دا په 2 قسمه باندې دي. یو مونږ په برخه باندې ورکوو، په برخه باندې داسې چې زمیندار لا کسان له مونږ پټې حواله کوو، ته وایي نیمه ستا او نیمه زما، محنت پکې ستا او ځمکه زما ده، نو نیمه حصه به تی مال راکړي، یا 1/3 به تی نه مال راکړي، یا 2/3 حصه ده او مال راکړي، نو دې ته برخه ویلې کېدی شي. نو په برخه کې مالک زمین به د خپلې حصې عشر ورکوي او زمیندار یعنی کرونده کوونکي د به د خپلې حصې عشر ورکوي. لیکن په دې کې به د کټایې خرچه تی نه وباسي، د تریشر خرچه دا به تی نه وباسي، د سپریګانو خرچه دا به تی نه وباسي. یعنی څومره پیداوار چې شو بغیر د تریشر د خرچې نه، بغیر د لوګري د خرچې نه، دا ټول مالک به د خپلې حصې عشر ورکړي او زمیندار به د خپلې حصې عشر ورکړي. بیا به یې تریشر خرچه یا د لوګرو خرچه وباسي. او که مخکې دې ایستلې نو هغه مثال په طور باندې لوګري 10 منه وړله، نو 15 منه د مالک نه وړي دي او 15 منه د زمیندار نه وړي دي، نو دغه 15 منه به د خپل پیداوار سره حساب کړي، نو عشر به تینه وباسي. دغه شان د لوګري به هم حساب وکړي. او که فرض که ځمکه په ټیکه باندې ورکړی شوي ده، کوم ته چې موږ اجاره وایو، نو په اجاره کې مفتابهي قول دا دی او زموږ د پاکستان ځمکو په باره کې د علما کرامو فتوا ده
زه به دا فتوا په ډسکرپشن کې ورکم هم جامعه بنوریه والا دارالعلوم کراچي والا او دې حوالې بیا زموږ د غټو فتاوو د شامی دارالمختار وغیره د دې فتاوی د فتاوی هندیه دا حوالې ورکړي دي. نو په اجاره باندې چې کوم پټې ورکړې شوې دي په دې کې په مالکی زمین باندې عشر نشته دی. دغه ټول پیداوار عشر به په کرایه‌دار باندې وي چا چې پټې په کرایه باندې اغستې دي. مستاجر ورته ویل کېدی شي په اجاره چې چا سره پټې دي، لکه مثال په طور باندې چا خپل پټې ورکړې دي په 13 منه شولو باندې یا په 13 منه غنمو باندې یا په 30,000 روپۍ باندې د مالک ته دا څومره پیداوار چې راځي دا کرایه ده، د دې عشر هم او کم چې زمیندار ته پاتې شي د هغې عشر هم د زمیندار په حصه باندې دی، په هغې باندې دغه ذمهوار دی. مالک په دې باندې ذمهوار نه دی. مالک ته دا کرایه میلاو شوله، دی به د دې اجارې عشر نه ورکوي. لکه مثلا پټې چا ورکړی دی په 13 منه باندې او ټول پیداوار وشولو 80 منه، نو 50 منه مالک ته زمیندار ته پاتې شول او 13 منه د مالک ته میلاویږي. نو اوس دا زمیندار به د 50 منو نه بلکې د ټولو 80 منو عشر وباسي او دا به د الله په لار کې ورکوي. مالک به د هغه 13 منو عشر نه وباسي او که زمیندار یې نه وباسي نو زمیندار په دې باندې ګناهګار دی. او که مالک وایي چې زه به د خپلې حصې عشر ادا کړم نو دا دې نشي ویستلی، ځکه چې څوک د چا د طرف نه زکات ورکوي نو د هغه نه به اجازت غواړي چې زه ستا زکات د خپل طرف نه ورکوم، نو هله به دا صحیح کېږي. او عام طور باندې خو موږ داسې نه کوو. موږ کسان ته دا نه وایو چې ستا د 13 منو زکات د به زه ورکوم یا ستا د حصې زکات د به زه ورکوم. لہذا کسان له پکار دي، زمیندار له پکار دي، کم کس چې پیداوار کوي چې دی په اجاره باندې پټې واخلي نو چې د هغه ټول پیداوار عشر دی ورکي، ورنه دی به ګناهګار وي، د غاړه به انختی وي. بل د عشر متعلق دا مسله که دغه دانې دغه غنم دغه پیداوار کالو سر پروت وي، 2 کاله پراته وي، 3 بس د دې نه یو ځل عشر ادا کول دي، باقي چې دا څومره زمانه پروت دی د دې نه عشر نشته دی. د عشر مبارکي بله مسله که په کور کې چا فصل کړي وي، میوې کړي وي، ترکاریانې کړي، نو په هغې کې هیڅ نشته دی. د کور په پیداوار کې عشر یا نصف عشر نشته دی. عشر به چاله ورکولی کېږي نو چې کوم حضراتو باندې زکات کېږي، کوم د زکات مستحقین دي دوی ته به عشر ورکولی کېږي. الله رب العالمین دی موږ په دیني مسایلو باندې پوهه کړي. وما علینا الا البلاغ المبین.